او هغه د کور د مسایلو نه لکه بیغمه سړی چې د کور د مسایلو نه بیغمه نو بار بیا کار کولی شي خو چې کله ته کور ته راشي ماښامه ټولو ته شونډونه بوچګړي چې وایي دا که زموږ د جماعت یو مشر و د هغه یو کشر موږ ته وی ما ته به د خپل پلار صفت نه کوی نو ما دته ګناه نشته دله یې ګاډي نه دی اخیستي دله یې ځمکې نه دی ډېرې کړي دله یې درمګونه زیات کړي نه دي بټۍ یې وله جوړې کړي نه د کار په ځای دی ځکه چې ته د الله د دین دپاره که د سراج الحق صاحب په ټوله دنیا کې ګرځي او د الله دین غالبه کوي نو زوی به خامخا ګاډي ته ولاړي چې لکه یا په ویګن کې ځي یا په ډاټسن کې ځي نو هغه ته چې څوک وایي چې هلکه د خلقو خو لکه دغه دي لینډ کروزرې دي او موټرې دي نو د خپل بچي دي لکه هم خفه شي نو که تا سره د کور نه مضبوط ټیم میلاو نه شي که نه نو بیا به ستا کار ګراني رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د کور نه مضبوط اهل بیت چې ورته وایي دا ورته مضبوط ټیم میلاو شو او بل طرف ته صحابه میلاو شو چې څه ورته وایي چې خدای پاک د خپل نبي د صحبت دپاره هغه غوره کړي د هغې په نتیجه کې هغه کار چې کله کمپلیټ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کار چې وکړو ناسو مکه فتح کولو مکه فتح شوه انقلاب راغی د حجاز د حده پورې او بیا هغه انقلاب چې دی هغه بیا هغې ایکسپینډ کو لکه حضرت عمر صاحب بیا ډېر خور کو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت عمر صاحب حضرت عثمان رضی الله عنه او په آخر کې بیا علی رضی الله عنه بیا امام حسن دې وخته پورې ډیټ ټوک 30 ایئرز دا 30 سال دورانیه ده دې ته وایي خلفای راشدین و دور اسم اسلام کی بھی اسلام کا بھی عروج تھا اور اس میں مسلمان کا بھی عروج تھا په هغه وخت کې خو ستا دې ملک کې څو ته خو په کوم ځای کې وې زه په بونیر کې مې دا بونیر نه دی دا د کے پي حصه ده وې کے پي د اسلام آباد حصه ده وې دا پخوا د انډیا یوه حصه وه دا شیرشاه دا دغه روډ چې وکړه موږ چې پخوا کتل دې ته به جي ټي روډ ورته موږ وې اوس خو دې موټر وی ورک کړو نو جي ټي روډ ته وایي شیرشاه سوري روډ وې شیرشاه سوري چېرته پخوا بادشاه تېر شوی په مغولو کې دا هغه راخ کړی دا د ډیلي نه شروع شي د ډیلي نه به څه ته راشي لاهور ته د لاهور نه به پیښور ته راشي او د پیښور نه به بیا په تورخم باندې کابل ته لاړ شي دا یو لوی روډ و نو په دې روډ باندې په دې ملک باندې په دې دنیا کې پخوا څوک و هندوانو نو بت پرستي وه نو چې بت پرستي وه نو د هندوانو د خدایانو تعداد به تاسو اریان شئ 2 کروړه خدایانو د هغوی 2 کروړ خدا او هلته کې اوس شروع کېږي اسلام راغلی د توحید ناره ده دلته به هم څوک راغلي کنفیوشس دلته په چین کې په چاینا کې و مې بي چې هغه د الله په انبیاو کې و ګوتم بدھ یو ښه سړی تېر شوی په دې ایریاز کې نو هغه هم کېدی چې یو ښه سړی و خو د دې څه هسټري نشته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پیغام به دې ملک ته څنګه را رسي نو هغه تاسو به اریان شئ یو چې دی اوس د کله چې د امیر معاویه رضی الله تعالی په وخت کې د خلافت په ځای باندې بیا ملوکیت شروع شو نو بیا څه چلو شو بیا مسلمان نے ترقی کی مسلمان کا عروج تھا اور اسلام کا زوال دا ټیک دی چې بیا اسلام لکه د امیر معاویه رضی الله عنه تقریبا 22 سال حکومت کړی او هغه چې کوم بحري بیړه راخ کړی وه بیا چې غیر چاپیره دی اوس په ټول ملک خورېږي دې ته اسلام کا عروج وایي که نه خو مسلمان کا تو زوال تھا ځکه چې کیریکټر چې و هغه خو پاتې نه شو کله وایي که نه چې کله کل بړاویږي نه اوسط راغورځېږي نو بیا خو اوسط راوغورځېدو نو بیا هغه سیسټم بیا هغه شانتې نه خو مسلمان کا عروج خو تا که نه نو وایي چې اول چې تر د خپلې بر صغیر دا دغه دا پاکستان هسې نه دی جوړ شوی دا پاکستان داسې جوړ شوی د خدای یو منصوبه وه نو چې منصوبه وه نه هلته کې څه چلو شو هلته کې رسول الله صلی وسلم چې کوم ځای کې حکومت قایم کو هغې ته یې څه مدینه دا بله سره تاسو وایي طیبه او د هغې نه مخکې د هغې نوم څه یثرب نو ته به حیران شي مدینه مدانت نه دی مدانت رهایش ته وایي څنګه وایي تمدن کا نو مدینه او طیبه څه ته وایي پاک ته وایي او دلته چې دې سړو د پاکستان جوړ کو نوم ولا کېښودو نو څه ولا کېښودو دی به سوچ کړی دی دغې مدینې طیبې ته به یې دوره فکر نو خو د قدرت نظام او نو پاک ته وایي طیب ته وایي او استان چې دی هغه د اوسېدو ځای ته وایي نو هغه شانتې نوم یې وله کېښود او تر اوسه پورې تر اوسه د دې خبرې حقیقت چا انکار ونه کړی شو چې واحد سټیټ چې د اسلام په نوم قایم شوی د مدینې طیبې نه پس پاکستان نو دا د دې یو قیمت شو ځکه چې کوم ملکونه قایم دي 57 اسلامي ممالک دي نو په دې ټولو کې ما ته وښیه عراق د عراقیانو دی نو ایران د ایرانیانو دی داسې دی که نه دا قومونه دي نو ترک د ترکیانو دی نو بیا ورته وایي چې عرب د عربیانو دی نو د هندوستان د هندوستانیانو پاکستان پکې لا څه ته وایي وایي دا د پنجابیانو نه دی
ځکه چې پنجاب نیم دی خوا دی نیمه خوا دی که نه نو دا د پښتنو نه دی ځکه چې پښتون نیم دلته دی او نیم په کابل کې دی که نه نو دا د بلوچیانو نه دی ځکه چې بلوچیان نیم دلته دی نیم په ایران کې دي نو که بلوچیان وي خو ټول بلوچیان به یو ځای وو نو نه قومي نقطه نظر باندې دا پیټ کېږي نه په لساني نظر باندې پیټ کېږي نه په علاقايي نه په رنګ باندې پیټ کېږي نه په نسل پیټ کېږي نو د دې لپاره څه بایډینګ فورس خو به پکاري که نه سرسۍ خو به پکاري که نه موږ پخوا چې هغه ټانټې راوړې نو ټانټو دا ګېډۍ چې موږ به کلکې ونه تړلې په رسۍ نو هغه به بیا شلم ګېډۍ و نو بیا به وړی نه شو نو که شلم بشي بیا نو د دې لپاره رسۍ چې دا صرف کلمه ده پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله هر څومره که ته چغې وایي خو دې نه بغیر دا ګېډۍ تړل نه شي کومو خلقو به چې دا د سرمایهدارو سازش و نو یې به سرمایهدارو سازش خدا په دغه خدا ګېډۍ نه شي تړل که ته وایي چې دا د قوم په بنیادونو په قومیت هم نه شي تړل که ته وایي چې دا د وطن په بنیادونو په وطنیت هم نه شي تړل نو د دې وجې نه لامحاله دا به بیا تړې ته په دې باندې د دې لپاره چې کله وایي اسلام دلته چې ړومبنی کم کرن راغلی نو یو روایت خدا دی کیراله په دې دغه کې انډیا کې ډېر زبردست ځای دی د هغې خلق داسې دی چې کله یو سړی خبرې کوي تا ته پته چې دا کیراله والا دی زما سره یو ملګری و رادا کرشنن نوم یې ډېر زیات قابل ډاکټر و زه ورته حیران وم زه بیا عمرې لتلم د هغې ځای نه په یورپ کې موږ یو ځای نو هغه بیا ما له خپله ګړی راکړ ما چې طواف کوم نو د رادا کرشنن ګړی به راسره وه نو رادا کرشنن د کیراله د کیراله مالابار ورته وایي د هغې یو ګورنر دی او الله دا په روایتو کې دي نو چې کله شق القمر وشو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اقتربت الساعه وانشق القمر دا واقعیا چې وشو نو ده ولیده اسمان ته کتلو دا د انډیا سړی خو اسمان خو ټولو یو دی که نه او هغه د عرب څه دي خو د دې ځای نه جاده ده نو زه په کراچۍ ده نو کراچۍ کې یو جومات هم ډېر ښکلی نو ما ته ویې ما ته یې دا خو بلکل د عربو په شان ښکاري مسجد کبریا نوم یې هغه ما ته ویې ویره دې دلته وی خوړ دی دریاب دی د هغې نه اخوا بیا مکه ده خو دې خوا کراچۍ ده اخوا جده ده جدې نه اخوا مکه ده نو لکه دا چې دلته کې دې غریب بجو چې هغه شق القمر یې لیدلی دی په هغې پسې دی تللی دی او عربو ته رسېدلی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات وشو ته ویلی شي چې دا ړومبنی کرن دی چې دی بر صغیر ته د اسلام هغه راغی او دا د پاکستان نظریه پاکستان دی وروسته به دا د پاکستان شکل اختیار کړي نو بیا څه چلو شو بیا دا دغه چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په 571 کې پیدا شوی دی د 571 عیسوي کې او بیا د هغه ټول کار چې 300 سره هغه 30 سالو سره هغه نور کې یو 600 لګبګ شروع کېږي نو بیا دا دغه چې دی محمد د امیر معاویه رضی الله عنه چې کوم حکومت دی په هغې کې حجاج ابن یوسف دی یو طرف ته خو ظالم دی خو ظالم سړي کې هم پارچا کې څه خوبي نو ظالم سړی نری بې غیرته نه نو چې دا ښځې هغه آواز ورته ورسېدو چې لکه په هغه کې راجا داهر دی هغه ورانې وکړو جو هغه وی درو رسېدم او چې هغه د محمد بن قاسم راولېږو محمد بن قاسم چې په کومه زمانه کې راغلی دی کراچۍ ته او دیبل ته او هغه غریبان هغه مظلومان د ظالمان نه خلاص کړي دي تاسو باریان شئ چې عین په هغې موقع باندې په هغې سن کې طارق ابن زیاد چېرته تللی سپین ته تللی دا دواړه یو شان ډیټس دي خو د سپین خلقو د اسلام د ایستو دپاره 700 سال مسلسل جدوجهد وکړو هغې دغې او اخر کې د قرطبې نه اسلام او مسلمان دواړه ایستل او دلته کې هم هندوانو کوشش وکړو چې دا وباسم خو په هغه لیول باندې کامیاب نشو په کم لیول چې په سپین کې کامیاب شو دا هم د الله تعالی سره منصوبه وه چې الله تعالی د قرطبې څومره غټ قیمت دی هغې له هغه آنر ور نه کو او دې ملک له دا آنر ور کو چې دې کم از کم قابل دغه نه شو نو په دې ځای کې بیا څه چلو شو بیا چې کله بادشاهان پکې راتلل یو پکې اکبر راغی نو اکبر بیا د جنکو د هندوانو دغه سره د درباري مولان چې دي هر ځای ورانې کوي او د دې نه د خدای ساته والي صاحب هم دې خراب کړی او اکبر هم دې خراب کړی د هغې نه څه نوم ابوالفضل بل نومره سره فیضي ابوالفضل فیضي ورته وویې چې ته داسې چلو کا چې هر دین 1000 کالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلو نه پس 1000 کاله پوره شو ځکه چې هغه دغه چې دی 1500 کې دا بابر دی مابر دی بیا راغلی دی نو لکه 1000 کاله 600 ته هغه لر که نو 1000 کاله پوره شو نو چې 1500 کې بابر راشي تاسو ته پته ده بابر د زوی نه څه نوم همایون موږ په سکول کې پخوا دا وې د همایون د زوی نه بیا اکبر و د اکبر د زوی نه شاه جهان و د شاه جهان نه دی بیا د عالمگیر دی وغیره راغلل نو اکبر چې هغه ته یو خو دا وی بل دین به جوړول غواړي هغه دین ختم شو او بل دا چې د هندوانو سره به ودونه مدونه به دا جایز شي
او بیا دا چې لکه سړی چې تا ته سلام کوي که نه السلام علیکم وعلیکم سلام به نه وایي دی به وایي چې الله اکبر مطلب به دی چې اکبر الله دی نو خلک به پرې دوکه کېږي چې دی الله اکبر وایي دی به وایي چې اکبر الله دی نو خدای پاک یو کس را پاسې شیخ مجدد الفسانی را پاسې هغه وایي دا ته څه وایي نو پوخا مجددین په عربو کې د عربو نه دا شی شفت شو عجم ته په عجم کې چاته شو چې انډیا ته بر صغیر ته او دغه سړی الاسلام بدا الغریبه چې کم سړی د حق ملګری دی ناشنای او سيعود کما بدا بیا ناشنا شو جو دلته کې ټول خلق بد اکبر ملګری لکه موږ ټول د مشرف ملګریو